بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان، خو اورال خبره به کوو چې دغه بارډر ولې بند و. بیا دغه بارډر نه بعد بیا یو ځل چې کوم دی نو حمله شوې وه. حملو نه بعد بیا دا خبره دومره لرې ولې لاړه چې خبره پکې جنګ ته ووړه. دا لومړنۍ خبره به د بارډر کوو چې بارډر بند شوی نن نه تقریبا څلور میاشتې مخکې. دغه بارډر بندېدو وجوهات چې کوم مخې ته راغلي وو، کم ناستې چې په ترکیه او په دوحه کې شوی نو په هغې کې دغه ویلی شوي وو د پاکستان لخوا افغانستان ته چې تاسو به د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالوئ. په هغې باندې څه خبرې اترې دغسې وشو چې بس ټیک د موږ به دغه خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. بیا پاکستان پکې یو ډیمانډ دا هم کړی چې تاسو دغه هر څه چې کوم دی موږ له په ریټن لیکلو کې راکوئ. بیا دغه کې ناستې دوباره ونه کړلی شو، دوه ځل ناستې شو. دغه ناستې نه بعد د خلکو امیدونه وو چې دغه ناستې به یو ځل بیا کېږي، بیا پکې یو ملک مخې ته راځي او هغه به کښېني ټیبل ټاک به کوي. خو دغه ناستې پکې د هغې نه بعد مخې ته رانلو. دغه پیښې نننۍ او پرونی چې کومې دي او پرون چې کوم دغه جنګ نښتی و د افغانستان او د پاکستان په دغه بارډرز باندې، نو دغه جنګ ولې نښتی و؟ په دې کې ویلی کېږي دا چې د کم په پاکستان کې کمې حملې شوي دي، که هغه موږ د اسلام آباد د حمله والو یا د باجوړ والو یا ډي خان واخلو، نو په هغې کې چې کم ریکارډ مخې ته راغلی د دهشتګرد نو هغه د افغانستان سره ملوث دی. نو دغه حملو نه بعد چې کوم دی یو ځل بیا پاکستان افغانستان ته خپل وینا وکړه چې دغه خاوره دی د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. د دومره وینا کولو نه بعد هم افغانستان چې کوم دی یو ځل بیا خپل اټیکس وکړه په چیک پوسټونو باندې چې اټیکس وکړه. هغې نه بعد پاکستان خپل جوابي کاروی چې کوم دی هغه افغانستان ته ورکړلی شوه. موږ کتل چې بیګا تقریبا په ګنټو باندې ډزې کېدې، دغه چې کوم ډزې روانې په بارډر باندې، نو په دې کې د افغانستان چې کوم حدود دي نو هغه ډېر زیات خراب کړي دي. خو یو خبر په سوشل میډیا باندې چلیږي لګیا دی د افغانستان لخوا چې په پاکستان کې مونږ حملې کړي د پاکستان چې کوم مین ځایونه دي یعنی یونیورسټي ټاون یا صدر دغسې چې کوم مین ځایونه دي هغه مونږه ټارګېټ کړي او هغه مونږه مکمل طور باندې تباه کړی شو. خو دا وخت نن چې مونږ پخپله اوس هم په پېښور کې موجود یو، دغه بازارونه هم ټول کولو دي د روژې ماتې نه پیله چې کوم دی نو ټول چې کوم معمول مطابق چې کوم روټین دی خلک راوتي وو د روژې ماتې دپاره، خلکو شین اغوښته، کورونو ته تله. نو دغسې افواګانې خورول یا دغسې په سوشل میډیا باندې پراپیګنډې کول د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. پکار ده چې کوم د افغانستان او د پاکستان چې کوم حکومتي چارواکي دي له پکار دي چې په ټیبل باندې ټاکس وکړي او دغه خبره ختمه کړی شي. که موږ د عوامو خبرو وکړو نو موږ د عوامو سره خبرې وکړو نو عوام همدغه وینا لره چې دېخوا هم مسلمان ملک دی او اخوا هم مسلمان ملک دی او دواړه ګاونډي هیواد ملکونه دي، نو نه دي پکار چې دا خبره جنګ ته لاړه شي او جنګ وشي. خو اوس د خلکو امیدونه څه دي؟ آیا د دغه بارډر د کولاوېدو څه امیدونه به پاتې شي یا نه؟ د دغه تجارت د کولاوېدو څه امیدونه به وي که به ني؟ نو په دې باندې ولس هم پریشانه دی. ولس تر دې دمه پورې د خپل چې کوم غیر قانوني افغانیان چې په پاکستان کې ژوند تېروي نو یو وارې بیا هغې ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړ چې کوم د افغانستان حکومتي چارواکي دي. ولې دغه حملې کېږي د افغانستان لخوا؟ بیا دېخوا یو بل سوال هم اوچتېږي د پاکستان د اوسیدونکو لخوا چې دغه حملې کېږي او دغه کسان چې کوم راځي او حملې کوي نو د دې خلاف سخت نه سخت کاروی ولې نه کېږي؟ او هغه کاروی زمونږ پاک فوج چې کوم دی نو هغه مخې ته راوړه او د افغانستان چې کوم د دهشتګردو هغه ډک چې کوم ځینې و هغه مکمل طور باندې تباه کړلی شو. خو دغه خبرې خو به روانې، خو ویلی کېږي دا چې سعودي ملک پکې مخې ته به راځي او دغه خبرې حل به روباسي. او پکار ده چې یو ملک پکې داسې مخې ته راشي چې هغه د پاکستان او د افغانستان چې کوم دغه د تېر تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت شو چې دغه تاوتریخوالی روان دی او دغه تاوتریخوالی نه ختمیږي، دغه نه ختمېدونکې سلسله جاري ده. خو دغه سلسله چې روانې هم دغه شانتې نو دا د پاکستان ولس ته هم تکلیف ورکوي او د افغانستان ولس ته هم تکلیف ورکوي. خو موږ که د افغانستان خبره وکړو، که افغانستان جنګ کوي او جنګ ته ځان تیار ساتي نو پکار ده چې کوم غیر قانوني افغانیان په لکونه خلک په پاکستان کې ژوند کوي، پکار ده چې اول دغه خلک بوځي خپل ملکونو کې دوی له ځای ورکړي، د هغې نه بعد د بیا چې کوم دی نو د پاکستان سره جنګ شروع کړي. بل خوا اوس نور میسجونه هم مخې ته راځي چې موږ به هم
په پاکستان اول خو پروپاګاندا خوري په سوشل میډیا باندې چې مونږه حمله کړې ده په پاکستان کې، مونږه چې کوم منځني دغه هغه ټارګټ کړی دی، هغه تباه کړی دی، خو هغه مخه ته سنشته دی، دغه ډک پیښور دی، خلک پکې ګرځي، بازارونه هم آباد دي او ما غرنګي. خو کچيري د افغانستان د جنگ نیت یو ځل بیا افغانستان چې کوم دی نو د حمله اطلاعات ورکړي دي پاکستان ته چې څنګه تاسو گزار کړی دغسې به موږ هم گزار کوو، موږ به هم خپل بدلو. نو نه دی پکار چې دغه خبرې جنگ ته لاړ شي، دغه جنگ وایي چې څومره هور بلیږي او تیل پیاچي نو هور تیزیږي، نو نه دی پکار چې دغه هور د پاسه نور پټرول واچولی شي او دغه هور د نور هم بل شي. ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی ویلاګ، در بل ویلاګ پورې ماله او زما ټیم لره کې اجازت درلوي. الله پامان.